زمون د خپل پیغمبر دا تعلیم دی که ښځه په اوښ سواره وي په ټکه مسله او خاوند ته مطالبه وکړي چې راشه دا به دا ځای نه به راځي هېڅ بهانه به نه وي که په تنور ولاړی او نیم وړۍ اخلي پورې کړي په تنور کې او نیم اعلانې پورې کړي او خاوند ته مطالبه وکړي چې راشه دا به هر څه پرېږدي خو چې وړۍ د خاوند دی هلې چې پردي وړي نه دی نه که د خاوند اور وسوځېدل خو هغه ورته ویلي چې راشه هغه بلا د هغه پسه نو کومه ښځه چې لمونځ وکړي او دا خاوند ته دعا ونه کړي نو دا لمونځ یې خدای سم نه قبلوي او کومه ښځه چې وتښتي د خاوند چې کومې پورې کور ته نه راغلی او د خاوند نه یې معافي نه اغوستی او د هغه په لاس کې لاس نه ایښی او هغه ته یې دا نه ویلي چې صاحب ما نه غلطي شوې ده چې څه وی زه هغې ته تیاره یم نو علي لمونځ او بس قبلېږي کنې دا مخکې لمونځ او داسې نه دی قبل دومره صح حکم دی زمون ښکلی پیغمبر وایي د ابو داود شریف حدیث دی چې دا خذ والبن دیو خبرو کی اجازت ده ځکه ښځه خدای څه کمزوري پکې پیدا کړل دماغ یې 50 ګرامه د نارینهو نه کم دی عقل یې کم دی یاداشت یې کم دی بدن یې کم دی ټیک ده یوه نیمه ښځه به یې د سړو نه به م تکړی خو داسې نوعه یادو د ښځې صنف خدای کمزوری پیدا کړی دی او د سړي صنف ته قوي دی او په دې نظام برابر دی که ښځه بلکل د سړي په شان به بیا کور نه جوړوي نو یو یې بادشاه کړی دی بل یې وزیره کړې ده نو درېو خبرو کې توالی شي والم داسې نه چې په مخې یا زخمي کولی په سپلې ویشتلې په کانټه ویشتلې هسې دباو پرې کړی داسې په مخ وال بند دی او زمونږ خلک خو چې وال کوي په مخ کوي په مخ د څاروي والم بند دی څاروي به هم په مخ نه وهي ځکه مخ دې کې حواس دي سترګې دي غوږونه دي پوزه ده او ژبه ده او د خیز ځای دی نو معمولی داغ هم په دې کې بد ښکاري او معمولی والو سره کله به په یو حساس سر بوځېږي یا به وله سترګه ړنده کې او ډېرو ځناورو ښځې په لښته ویشتې دي سترګې یې ونه ړنده کړی یا به وله غوږونه کاڼه کې یا به وله ژبه او شونډه وکړي نو په مخ وال بندې عنوان د طبقې شبکې وي په شا ویشتې په پناه په جاړو درې خبرې کم دي دا ګوره د زمونږ د ښکلي پیغمبر تعلیم دی اول دا چې ښځه لمونځ نه کوي نو ته یې والی شي خو که سړی لمونځ نه کوي بیا به یې څوک وایي ډېر داسې شته چې ښځې نیکانې دي او سړي بې لمازان دي موږ له راځي دا مسئلې بل ازم د کراچۍ یو ښځه د جزونو کلیه نوکره هلته راله منکر او د خاوند د سره شکایت نو چې مونږ نه کوي دویم دا چې خاوند ته ښکلې جامې نه اغوندي کور کې پسخا جامو کې ګرځي او چې واده لځي زیارت لځي بازار لځي نو غواړي زیړې جامې اغوندي او د خاوند دا خوښې چې دا د ښکلې جامو کې وګرځي او پکار هم دا ده ښځه خو خدای خاوند نه پیدا کړله نو خاوند ته دې ځان خسته کوي نو چې خاوند خوښ شي چې دا د ښکلې جامو کې ګرځي او روړې وي او دا پسخا جامو کې ګرځي نو والی شي درېیم دا چې بار ته بې اجازته ځي
دا بازار پنو دا زیارت پنو واده خادین اخپل ولانو کی تلل نواری خو بازار تا بغیر ضرورت نتلل نشتا او بے دا زوانو خودو او بے زیارتون خو من دی دا خودو دا پارا سخ من دی خزا با پردی خبر لنسی نو پا دی دریو خبرو کی والی شی نو حضور پاک وی فدربوهن دربن غیر مبرح دا سوال با نکوی چی زخم پیدا کئی صفوان پا مخوان دامن بید ادوانو جهانو سردار وی چی خد اخپل پینزم محتموز کئی اخپل روجی نسی او د خپل حیا ساتنه کوي او د خپل خاوند تابعدار اوسېږي دې ته به د جنت اته واړه دروازې کړوي نو ثواب یې موږ په خدمت دا د خاوند حق په زیات دی خدای پاک دوه حکمت وایي اول مما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم یو خدای ذاتی سړي له کمال ورکړل نو ښځه دې دا تابع د کمال د عقل د اوقیار سړي به تابع سړي اوسي دویم دا چې ټوله خرچه په خاوند ده چې څنګه د سړي ښځه خوښه ده نو قسم دې د ښځې سړی د هغې نه په سلچنده زیات وخت اوس یو 15 منټه مخکې ماله یو سړی یو ښځه د کالج یو استاد ښځه راته وایي زه نکاح تړم ته را نکاح د ما نه عدالت ته لاړ شه هلته به نکاح ما جذباتي فیصلې مه کوئ مور پلار مې یو ځای ورکوي خو زما به نه دی خوښ او زما پلار کې دی ما ټیک تعالی خدای اختیار درکړی دی خو دې کې هڅه خبره راځي نو اول خو جذباتي فیصلې مه کوه زر په سړي مه دوکه کېږي سړی پرې کله ډېر بې وفا وخېږي یا د یو میاشتې خوند رنګ وي بیا یې وروسته خفه وي اما مور پلار د سړي چې دی هغه بدخوا نه وي مور پلار د سړي خیرخوا خو ټیک ته تعالی خدای اختیار درکړی دی پلار دې نشي واده کولی چې ستا رضا نه وي یو بادشاه دې نشي واده کولی خو که نکاح تړی نو عدالت له راشي دا مې دې پورې وی چې د ښځې سړی ډېر زیات خوښ دی په نسبت د سړي بیا هم هر څه خرچه خدای په سړي مقرر کړې ده که ستاسو خیالي کورونو تجربه به وي چې جینۍ لږ په ښه بد پوه شي نو دا د خپل ډول سینګار په فکر کې شي د جامو د کالو د دې خبرو چې څنګه به ما څوک خوښه کړي دا مسائل لازمانه زما رشته به څنګه وي دا رشته به څنګه وي څه دعا وکړمه چې رشته مې راشي دې ته نه ګورئ چې ښځه د خاوند سره د خاوند په کور کې اوسېږي هغه مور پلار ته پاتې هغه رونه خویندې ته پاتې هغه کلي ولس ته پاتې خو خاوند سره خوشحاله وي د هغه دوست سترګو ته نو د ښځې خاوند ډېر زیات خوښ دی په نسبت د سړي د خاورې نه پیدا دی نو د ده ځمکه خوښوي دوکان یې خوښوي پیسې خوښوي تجارت یې خوښوي باغونه یې خوښوي او په دې فکر کې ښځه یې خوښه ده خو په دویمه درجه کې او د ښځې په اوله درجه کې سړی خوښ دی خو شریعت دومره احسان کړی دی چې ټوله خرچې په خاوند ویله مهر به ورله ته کې جامې به ورله ته هلې کور به ورله ته جوړی لوښي لرګي به ورله ته راوړی تیاره ناوې کړې به آباد کور ته وړی او که بال بچو شو نو د هغې خرچه هم په تا ده نو د دې خرچه د دې د بال بچ خرچه د دې د جامو خرچه د دې د خوراک څښاک خرچه او د دې د استوګنې دا ټوله شریعت په نارینه ویلې ده
نو اوس درته وایي چې ټول خرچه مې په هغو که نو د هغه حکم منه بغیر د هغو د حکم نه بار ته موسه نور قومونو که تاسو وګورئ د هغې رواجونه خبر نه یې په انګریزانو کې یهودیانو کې دې نورو قومونو کې ښځه به سړي پسې ګرځي او سړی به ورته وي څو پیسې دي در سره بینک بیلنس دې څومره دی او تعلیم دې څه دی او راځه یو میاشت ګرځو نو که یو بل سره طبیعت ولګي نو ښه په خیر کنې ته په خپله لار ځه او زه په خپله لار ځم نو ښځه سړي پسې ګرځي سړي ښځو پسې دومره نه ګرځي نو شریعت دومره احسان کړی دی ښځو سره نو دې ښځې ته وایي چې ته به خاوند په دغه کې هر څه په هغه دي نو ته بل خوا ته مه نو چې د خاوند تابعداره اوسېږي او دا څلور خبرې پکې یو 5 وخته لمونځ کوي یو د روژې میاشت روژه نیسي یو د خپل حیا او د عزت حفاظت کوي او یو د خاوند تابعداره اوسېږي دې ته به د اته واړه دروازې د جنت کوروي دا د خاوند حق دی په ښځې د ښځې په حق دی دا خو څرګنده خبره ده د ښځې اول دا حق دی چې نان نفقه به د هغه ورکوي او چې کوم خوراک کوي دی دا به ښځې له هم ورکوي داسې نه چې دی د چینو چیز کې او ښځې له د ګوړې ورکوي ټیک ته که مرض وي جدا وي څه عذر وي نو بیا مې یو خبره ده او یا دی نری غوښه خوري او ښځې له غټه غوښه راوړي یا سر سره انګولې دی خوري او لاندې تیل چټه هغې ته پرېږدي نه ښځه به ځان سره کښېنوي چې څنګه ته ډوډۍ خورې هغه شان به هغه ډوډۍ خوري او چې څنګه مناسب جامې ته اغوندې هغه مناسب جامې به ښځې راغی مثلا تو 100 روپۍ ګزلې کپړه نو هغې له هم د هغې مناسبه ده داسې نه چې ته قیمتي جامې اغوندې او ښځې لسه د هر سړي خپل حالت دی نو ډوډۍ به ورکوي او تعلیم به ورکوي ښځې ته د اخلاقو د دین د سړیتوب به ورته او خفه کوي به نه او د هغې د خبرو برداشت به کوي ځکه ښځو کې هر قسمه خبرې دا د طلاقو مسئله ډېر راځي داسې ورځ نه چې د طلاقو مسئله نه راځي سړی چې زر په کار چې ښځه طلاقه کړي نو هلکه زناوره خپل ژوند یې خراب کړ او د هغه ښځې ژوند یې تباه کړ طلاقه ښځه به بیا څوک کوي د هغې بال بچي د هغې ژوند نو هلکه ښځه خلک وړي په څپلۍ وله په جاري وله دواړه په معمولي خبرو طلاقو ته رسي بیا وروسته خفه یاره داسې مې کړي دي زه غوسه وم پوه نه شم نو هلکه دا طلاق او قتل ته یو سړی مړ کړه بیا عدالت کې دا ووایه چې زه غوسه وم ځکه مې مړ کړه عدالت به دې پرېږدي تا سره خدای یو احسان کړی دی دا حرامه ښځه چې نکاح نه شي حرامه ده په سړي په یو قبول او په ایجاب باندې تاله حلاله شوه ستا قبوله ده هغه وایي زما قبوله ده هغه وایي قبوله مې ده نو جدا کېدل درته په یو لفظ نه کوي خیر که یو ځل د طلاق ورزولي نه جدا کېږي رجوع ورته کولی شي که 2 ځله دې غورځولي نه جدا کېږي رجوع ورته کولی شي او چې 3 ځله دې وغورځول نو تا خو ټول مزې وشلول نو په یو لفظ یې دله حلالی حرام او په 3 دله دا حلاله حرامی نو سرمار مه کوه د زهرو بوټ ته اثر به کوي نو دا د دې وجه نه چې دی د ښځو د خبرو به برداشت کړي حضرت عمر فاروق له یو سړی را روان او په دې غرض راځي چې زه د ښځې داسې ورته شکایت وکړم
چراغ عمر صاحب ناست دا غټه برو دا غي نوم دی ام کلثوم او دا علي صاحب لور ده علي صاحب هم تیز طبیعت ولک او دا لور هم تیز طبیعت دا پی خصلت قدرتی شیر لکه حضرت حسین تیز طبیعت او حضرت حسن ډیر نرم طبع دا پلار نم زیاد نرم پی خصلت خواهم علی صاحب تبا فوج کے ہمیشہ گڑ بڑو خبر بے سنا نمانا او دا حضرت حسن نٹور قربانی دن نو تقشان دا بی بی لکتے اس طبیعتا نو دا کورنا خبری کئی عمر صاحب تفقاو عمر صاحب بگخ دا سڑی ورغی کے ناستا وی صاحب زخو یو خبری لناسلم دا خضی پسر میں شکایت کاؤ خوستا دا خبری میں دا خضی ووری دینا دا خپل قبر رانائی رجو چتا تم دوم خبری کئی وی اوزی زبرداشت کاؤ وی ولی برداشت کئی وی دا دی خضی پا وجہ خدای زمان نفس دا حرامنا بچ کرد کہ خضا میں نوی ما بسکو دا خضا میں دا پیسو خزانچی دا دا خضا میں دا کور سوکیدارا دا خضا میں دا جامو دوبی دا جامع را روینزی او دا خضا میں دا ڈوڑے و دا انگولی اشپازا دا ڈوڑے را نپخی نو خدای میں عزت دا دی دا وجہ نساتلی دا حرامانا پیسے را لساتی مان را لساتی او جامع را لوینزی او ڈوڑے را لپخائی نو دمرا کارون را لکی نو خیر دی دا دی بارا خبر برداشت کن ویسے دا خمالم کئی کر زبین برداشت کرنوی او برداشت کر ددباو جہان سردار نا تپوس شو وی سیف ستا پا امت کے کم یو سغیتا تا خخ کاری او دا ایمان قانون کاری وی ما تا خخ کاری او دا ایمان کامل چی خپل تبر سر خجل دی وی خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی آنها امت میں بہترین دے چی دا ٹھبر سر جنتا تیرے او زپا ٹولو کی دا ٹھبر سر جن تیرو یولس بی بیان دا غیپا نکاح کے راغلی دے او چی وفات کے دا نها پاتے رے چرتے یو بی بی تا کنزل ندے کرے چرتے یو بی بی والے ندا چرتے ورطا سپور استغا ندا رے نوی زمان امتی آغا بہتر دے چی رکور والو سر جن کتے رہے یو لی بزرگ تیر شوئے اکثر بیکور درست سوا جوان دا پارا یو خاص خادم لے گا خو پاکا وقت پاکا نونو بل سڑے لے گے شاگر تنبیو دا زورا چی سیب دا گوارے آخذ آلتا پاکن زورا شو وی دا داس دا سڑے پس لکوی چی خدا سمرا خکول سڑے و دا خود سمرا بد زبانا او دا کورنا پا کنزلو پا وینا خاپاو ترکی راغی پا مجلس کے ناس دی پی پیشو میالکا سے خورا تمینی ویلویزی پڑی رکھ باقی کنزلو پڑو مات وی خدا پاک دا عجر پا دیرا کی چیز صبر کو نو تبا صبر کے که دا خزن دا غواری چی دا سڑی پشان دی دا دی مزاج شی نو دا خود تقام خالی دا پختانوی دا خود مثال دا سپید لکی دی که سلویخ کالی پا خالب کیو ساتی نو چه خالب میانو باسی بے بکو گوالی پکی
نو سنا سا کمزوری بھئی نو کتا دا غوانا کسو دا غواری چی دا دا انسان شی نو دا خطقا مخده دا خزن دو خیار دا غواری چی دا دا سنجیدائی لکه دا سرو پشا نو دا دیر کمی خزی اکثرو که اگا طبی فطری کمزوری وی نو تو با غی برداشت که نو علی بستا سے جوڑ برابری کم اگا پا یو طرح مزی راکاگی آتا پا بل طرح مزی راکاگی نو انجام بے یا طلاقی یا بوالا و ٹکوری او دا یاد داره بره دا بچو دا پارا اولا مدرسه دا مور پلار دی چه مور پلار پا جگوڑو وی نو پا اقی غلط اثر پا بچو پروسی او چه دا مور پلار محبتی یا مر سرا یا وزیر خوراک کی بچی مر سرا ناس کی نو پا بچوی دا خکل اخلاقو او دا سریتوب اثر وی نو گر استاسو تعلق چه خرانی بچی با بے خرابی کی او چه استاسو تعلق خی پا خپل کور کی نو پا بچو با خاصا چاوی دا آدم علیہ السلام پا نکاح کے سمرا محرم خراو دا دا وعص پا کتابونو کی دی چه پا حضور پاک لس کرتا درد شریف مقرر شو دکا وحکی نا پیسی وی پا جنت کی نو روپے وی نا شرفے وی نو لس کرتا پا حضور پاک زمون پا پیغمبر درد شریف مقرر شو بس نکیو شو آن بیا ورطوی خدای ورطوی زناوی دی بوزا چه کم جائے که پا جنت کے اسے گا چاوی حضرت فاطمی شهادت دا چاشی دا دروغوی دا دروغجن خلق نمیدم تنالا دا طول دروغوی چاولی شی دا کولا فاطمی سبونا کرده که جنگ لتلو صحابه کرام اغی نظاره دل و قربانه دل نو پخپل بیمار شو دا حضور پاک دا وفات نفس پینزم میاشتی و دوی شورزی پس وفات شو او حضور پاک چی زن سختی و نم دا بیبیان ناصری و دارا فاطمه بی داغی تگرا تکڑوڑو مخی طول دا حضور پاک پشاتی و دا پلا و دا قامت نوڑا و لگا پیغمبر علیہ السلام لوردن نو وکی ورتسوی نو آپا جراشو جڑلے بیوی دی فاراشو بے ورطا نو بیوی خندر نو بیت عائشہ بھی تپوس کی چتا پیسوی بھی اس طرح نشن بیلے دعوتا صدا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان دناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور دیم جلدے او خندن دمرا نزدی وی پڑن بی زلی راتوی چی زدی مرس کے مرم نمو جڑا بید دیم جلدے راتوی چیڑن بی با پا خاندان کی ما پاسی ترا رسی اور دا جنت دا بی بیانو بسردار ہے نمو خندن دے راتو نو دا جنتیانو سردار دا نو چاولی چی دا کونا دا چه سوک وی درو مردار دا چه آگه یو کار کرو اگه دا مرگ مخ کی بعض خلقو تخلی دا مرگ علامی و خی وی لنبر جامع صافی سترواغست علی سیب توی زمادانه لخوخا چه پا مادا زنانا لاسو لگی پا خاص و اندامونو پا بدن او یاد نارینا بس ما غسل کرده دا شپی میں خاکا که زما کٹن سوک نوینی او جنازه رامان دا شپی خاکا کرده دا غید وصیت مطابق او حضرت عباس دا حضور طرفی جنازه کرده اسم کلال مدینه منوار کی حضرت فاطمة الزهرا خاکا دا بیدی خوا عباس سے پخته بید عباس اخبوتا حضرت حسن خفته علی زین العابدین خفته او امام محمد باقر خفته او جعفر صادق دا سلو قبرون دا عباس سے اخبوتا خفته
او فاطمه الزهرا ګس طرف ته خخره نو شهید شوی نه چې خخه شو نو یو صحابي ورغی زیارت له سهار پته ولګېده دغه هغې وصیت کړی ما د شپې خخه کړي حضرت ابوذر غفاري ورغی خبر ته ودرېد وی قبره تا ته پته لګي چې تا کې څوک پراته دي تا کې خو د پیغمبر علیه السلام بختوره لور د جنتیانو سردار د قبر نه یو غیبي اواز راغی یا بازاره دا ځای د نسب او دغه نه دی دا ځای د عمل دلته نسبونه نه پکارېږي